ونه رسی په آخرت کې دغه د دوکې چې کوم نتیجه او نقصان دی دغه نقصان خو دې ته خپل رسی. یعنی کم یو انسان چې هغه د بل سره چې دینه بد کوي نو که سوچو کې نو حقیقت کې خدا د خپل ځان سره بد کوي. ځکه چې هغه بل سره چې کم بد وکي خو ډیر معمولی وي، لیکن دې چې داغه سره بد وکي یا هغه له دوکه ورکي یا هغه ته نقصان ورسي نو د دې نقصان چې کومه جزا او بدله ده هغه خو ډیره زیاته ده. حقیقت کې د چې دینو هغه خپل ځان ته ډیر غټ تاوان ورسو. نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې وما یشعرون، دوی نه پوهیږي په دې باندې. که چېرته دا احساس وسره پوهېدلی په دې هم نه پوهېږي، په دې خپل بعضې خو داسې منافقان چې هغه په دې خپل نفاق باندې هم نه پوهېږي او په خپل کفر په دې باندې هم نه پوهېږي، او ګویا کې هغه دا خیال وي چې دا کومه زمونږ لاره ده دا ډېره بهتره ده، دا ښه ده، دا ښه او بد هغه تمیز چې دی نو هغه پکې ختم شي. یا په دې نه پوهېږي چې دا کومه دوکه ده، دا دوکه چې دی نو هغه د دې چې کوم نقصان دی دا هغه ګوري چې دا دوکه کوم دی بل ته دا نقصان ورکوم یا د چاته د پیسو نقصان ورسوم. په دې باندې حقیقت کې هغه پوهېږي نه چې دا نقصان در اصل ز خپل ځان ته ورکوم. الله پاک فرمایي چې د دې په زړونو کې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، په زړونو د دې کې مرض دی، مرض چې دی نو هغه روحاني مرض دی، مراد دی د نفاق او د کفر مرض دی، او جسمانی مرض هم کېدلی شي. ځکه دغه روحاني مرض چې دی که نه د دې نه جسمانی مرض پیدا شي. منافق سړی چې دی نو هغه به یره کې به وي چې منافقت کې که زما دا نفاق ښکاره شي نو څه چل به کېږي. دروغ مې ویلي دي که دا دروغ چې دی نو هغه زما ښکاره شي نو څه چل به کېږي. نو د هغې د وجې نه چې ورته چې دی نو هغه په زړه باندې چې دی نو هغه یره وي او ټینشن او پریشانی ورته د هغې د وجې نه هغه بدن هم کمزوری وي، جسمانی مرض هم ورته، او یا چې دی نو هغه جسمانی مرض چې دی نو هغه روحاني مرض چې هغه د مسلمانانو سره هغه محبت نشته دی او اسی په خپل ظاهر باندې محبت ښکاره کړی دی چې موږ ستاسو ملګري یو، لیکن مسلمانانو ته چې کومه چې دی نو هغه ترقي میلاویږي او د په زړه کې هغه حسد ورسره موجود دی، لیکن الله پاک د هغو حفاظت کوي، الله پاک هغو ته چې دی نو فتوحات ورکوي، الله پاک هغو ته ترقي ورکوي. نو د حسد په وجه باندې د خپل زړه سوځي او د بدن جسمانی مرض هم ورته پیدا کیږي. هغه ټینشن او هغه ټینشن خو په مرضونو کې ډېر لوی مرض دی. نو منافق سړي ته الله پاک وایي چې د دې په زړونو کې مرض دی، دا د زړونو مرض د بد اعتقادۍ مرض، د نفاق او د کفر مرض، او د هغې نه ورپسې بیا چې دی نو په زړونو کې د یرې او د پریشانۍ او د ټینشن او د حسد هغه مرض هغه چې پیدا شي فزادهم الله مرض. الله پاک د دې د مرض نورم زیات کو. د الله پاک چې دی نو هغه طریقه ده چې هغه هر چاته چې څوک چې دی نو په کومه لار باندې ځي په هغه لار باندې خدای پاک چې دی نو هغه ورته زیاتوي. که څوک د نیکۍ په لاره کې کوشش کوي د نیکۍ هغه لارې ورته خدای پرانیسي، او که یو انسان چې دی نو هغه د بدۍ په لاره باندې نو دغسې چې دی نو بد کارونه ورته لاول مشکل وي او جو بیا ورته نورم زیات اسانېږي. هغه ګویا کې د الله پاک د طرف نه چې دی نو هغه ته چې دی نو یو ډیل او چوټ میلاویږي، په هغې کې چې دی نو هغه ورمخکې کېږي، مرض یې نور زیاتېږي. یا دا ده چې هغه د مرض د دې چې دی نو هغه د کفر مرض و چې د قرآن پاک نازلېدو او د هغې نه چې دی نو هغه دی به په ظاهره باندې په هغې باندې ایمان راوړو، په هغې نه به انکار کوو، نو چې قرآن پاک به نور مزید نازلېدو چې د هغې نه هم په زړه کې انکار او کفر و، نو هغه کفر لاول په یو آیات باندې او بیا په 2 آیاتونو باندې او بیا په 10 آیاتونو نه کفر انکار، نو هغه مرض زیاتېدل د دې په کفر کې چې دی نو هغه مزید ترقي کېدل. او که د مرض نه د حسد د مرض مراد وي نو چې حسد مرض چې دی هغه چې کله حسد یو لګ او چې کله مؤمنانو ته مزید ترقي میلاو شو نو حسد نور هغه پریشانی د دې نور زیاته شوله، ځکه په زړونو کې حسد او د هغو سره
فزادهم الله مرض. الله پاک د دې مرض په دې طریقه باندې نورم زیات کو چې هغه مؤمنانو ته الله تبارک وتعالى نور ترقی ورکړه، نو بیا ته نور ترقی ورکړه، نو د دې غم او د دې مرض هغه نورم او هغه حسد نورم زیاتې ده. دا خو په دنیا کې چې دی نو هغه گویا کې څنګه چې هغه گویا کې په مؤمنان چې دی هغه په دنیا کې الله پاک د هدایت نعمت ورته ورکړي او خپل مدد ور سره شامل حال کړي. او کافران کا هغه ول قسم کافرانو چې احکار کافر دي او د زید او عناد په وجه کافران دي، داغو په باره کې الله پاک چې دی نو هغه فرمایلی چې ختم الله علیه د هدایت لارې په دنیا کې باندې دغه چې دینو د دوی ته هم په دنیا کې چې دینو هغه دا سزا ده چې په زړونو کې نفاق او هغه په نفاق او حسد او په کفر پاغي کې مزید چې دینو هغه زیاتېږي. او څنګه چې دا هغه مؤمنانو داغو آخري انجام او د آخرت ذکر کړي او چې اولایک هم او خو به جنت ته ځي. او ورپسې چې کم ښکارا کافر دي داغو په باره کې د آخرت په باره کې داغو دا فرمایل چې ولهم عذاب عظیم، جهنم ته ځي، لوی عذاب دی. او د دې په باره کې خو دا وی ولهم عذاب علیم، دردناک عذاب دی دې لپاره. دا منافق چې دی دا په کفر کې هم چې دی نو هغه ډیر خراب کفر دی. په یو آیات کې الله پاک فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا د جهنم هم چې دی نو هغه په یو لاندینی حصہ کې چې دی نو هغه ټولو نه لاندینی حصہ کې چې دی نو هغه الله تبارک وتعالى دی غورځي په جهنم کې دی عذاب نورم سخت. او فرمایلی ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، په سبب د دې چې دی دروغ وي. یو په دې کې هم دروغ وي، په ایمان کې هم دروغ دي. نو چې دا ایمان چې دی نو په دروغ دی، دا پرشتہ نه دی، نو خو دردناک عذاب او کفر دی. دا چې په صحیح ایمان نه وي نو هغه کفر دی، نو هغه خو د جهنم او د دردناک عذاب مستحق جوړ شو د داسې دروغ په وجه باندې. او که دا اسی دروغ دا هم په گویا کې په ګناهونو کې چې دی نو یو قابح ګناه دی، ګناه کبیره دی او ډېر چې دی نو هغه بد ګناه دی. او په انسانان چې دی هغه که مسلمانان نه وي نو دا غیر مسلم دا هم دی دروغو ته ډېر سپک ګوري او سپک ګناه دی. بلکې حدیث شریف کې راځي چې ان ایاکم والکذب، بخاری شریف حدیث ہے، فإن الکذب یهدی الی الفجور. دا دروغ چې دی دا ټول ګناهونه چې دی نو هغه د دې نه دغه کېږي، ګناهونو طرف ته چې دی نو هغه سړي ته رهنمایي کوي، ګناهونو ته یې راکاږي. نو یو گویا کې چې دروغ چې دی نو هغه په چا کې وي هغه ټول ګناهونه هغه ته بیا آسان شي. په دنیا کې نن چې څومره جرایم کېږي زیات چې دی نو هغه په دې بنیاد باندې کېږي، د هغې چې دی نو هغه سپورټ د کوم ځای نه میلاویږي؟ د انسان چې دی نو هغه د دروغ او هغه صفت دروغجن کېدلو نه. ځکه د هغه دا سوچ نه وی د دروغ او د رښتیاو سوچ وی دومره ګناهونه به نه کېده. یو سړی قتل کوي هغه هم په ذهن کې دروغ یو دغه جوړ کړی چې څوک به مانه تپوس وکړي زه به ورته داسې ووایم. که څوک غلا کوي هغه وایي چې څوک دغه وکړي زه به یې په پټه. که څوک چې دی نو هغه چېرته بل داسې څه نقصان کوي نو د خرید فروخت کې چې دی نو هغه دوکه کوي نو هغه به د دروغو چې دی نو هغه استفاده کوي، د دروغو په بنیاد کوي. که چېرته چې دی نو لکه څنګه هغه یو بزرګ دی وایي هغه مرید چې دی نو هغه توبه ایستو اراده وکړه نو هغه وایي چې ما خو ډېر ګناهونه دي او هغې باندې عادت شوی یم پرېښودی نه شم. نو په هغې کې شراب او زنا او مختلف چې دی نو ګناهونه نو هغه او دروغ یې پکې هم وي. نو هغه پیر صاحب ورته وایي چې زه بس ټیک ده چې دا نه شي پرېښودی ورو ورو به کېږي، خو دا ده چې دا یو دروغ پکې پرېږده بس. وی زه به دا خو اسانه ده دروغ خو پکې، خو دروغ هغه خو پوهېده نه دروغ خو د دې ټولو ګناهونو سبب و. چې کله چې دی نو هغه دا دروغ پرېښو دا واده یې وکړله په دې باندې چې دی نو هغه دا پیر سره واده وکړه چې دروغ به نه ویم. نو چې بل ګناه ته اراده وکړله نو په سوچ کې دا راغله چې اوس رښتیا دا چې د دې تپوس رانه وکړي نو که رښتیا وایم وایم چې او دا ګناه مې کړې دا خو ډېره بده خبره ده، یا د دې ماته سزا میلوي یا د دې چې دی نو هغه بېعزتي ماته چې دی نو په دې په وجه باندې کېږي. نو هغه دغه کو نو مخکې چې وی په دا جرأت کو په دې وجه باندې چې هغه که څوک تپوس وکړي زه به یم چې نه زه خو نه یم خبر. اوس چې کله چې دی نو هغه پیر صاحب ورته ویلي چې بس دروغ مه وایه
او دا وی چې د رښتیا چې دی نو دا نو هغه دا ګناه چې دی نو د پاتې کېدو سره نو هغه هم د هغه په خپله پاتې شو. که بل ګناه به اراده وکړه نو بیا به دا سوچ وکړو چې یاره که د دې په باره کې چې دی نو زمانه تپوس وشي او زه یم چې او ما کړی دې اقرار وکړم او په رښتیا باندې نو دا خو چې دی نو هغه زما دپاره د سزا ذریعه یا د بېعزتۍ ذریعه وي. نو دا چې دی نو هغه گویا کې دا رښتیا چې دی دا ټولو نیکو طرف ته سړی راکاږي او دروغ چې دی دا هر قسم ګناهونو طرف ته سړی راکاږي. دروغ ډېر بد دغه دی. الله پاک دلته هم دغه عذاب علیم چې دی نو هغه ذکر د دې ګناهونو خو نور هم ډېر دي چې بې کفر دی نفاق دی، لیکن دا دروغ چې دی نو الله تبارک وتعالی پکې ذکر کا اگر چې دی په ایمان کې دروغ دی دا ډېر غټ دروغ دی، په اقوالو کې دروغي، په خبرو کې دروغي، په افعالو کې دروغي، په نیت کې دروغي، نه دا هر قسم دروغونه چې دی نو هغه ځان بچ کول لکه ضروري. دا دروغ چې دی هغه دنیا کې هم چې دی نو حدیث شریف کې راځي چې بر الوالدین یزيد فی العمر والکذب ينقص الرزق. د مور او پلار سره ښه سلوک کول دا د انسان په عمر کې چې دی نو هغه اضافه کیږي او دروغ چې دی دا د انسان رزق کموي. رزق کمیږي په ظاهر کې ورته ډیر ښکارېږي، خو بخاري شریف حدیث دی چې کله چې دی نو هغه خرید فروخت څوک کوي او په هغې کې چې دی نو رښتیا ووایي او په هغې کې چې دی نو هغه وضاحت وکړي چې دا شی دی نو په دې کې خدای پاک برکت واچوي، او که چېرته چې دی نو په هغې کې څه پټ راپټ کړي او دروغ پکې ووایي نو محقت برکت بهما. دا دې د خرید فروخت چې دی په دې کې که په ظاهره پیسې ډېرې مېرې خو برکت خو نه یې پکې. نو هغه گویا کې بے برکتی وي. موطا امام مالک کې چې دی نو یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې دی نو تپوس وشو چې آیا مؤمن چې دی نو هغه داسې کېدلی شي چې هغه بزدل وي یریږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې او مؤمن سړی وي او سړی کمزوری وي یری په زړه کې نو دا وکېدی شي. بیا چې چا تپوس یې وکړو چې داسې کېدی شي چې مؤمن وي او بخیل وي، شوم وي، کنجوس وي، پیسې خرڅ کول چې دی نو هغه ورته ګران وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې داسې هم کېدی شي چې مؤمن وي او هغه بخیل او کنجوس وي. بیا دې تپوس وشو چې پیغمبر داسې مؤمن چې دی نو مؤمن داسې کېدی شي چې مؤمن وي او هغه دروغجن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دا نشي کېدی، مؤمن او دروغ وي. کو دروغ چې دی نو دا گویا کې د ګناهونو جړ دی. چې دروغ وایي نو هغه ډېر خطرناک دی. الله پاک وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله، او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي من یقول آمنا چې هغه څوک دي یقول چې وایي آمنا بالله مونږه ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې و بالیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دی ایمان نه لري، په زړونو کې ایمان نشته. یخادعون الله دوکه کوي دي د الله تعالی سره والذین آمنو او دا کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی وما یخدعون الا انفسهم دراصل دا دوکه نه کوي د چا سره الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره وما یشعرون مگر دی نه پوهېږي. فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی فزادهم الله مرضا پس زیاد کو الله تعالی مرض د دوی ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون او دوی لره عذاب دردناک دی په سبب د هغې چې دوی به همیشه دروغ ویل.